ناس زما قابل احترام د پی ډی ایم مشران د چارسدې ډېر غیرتي پښتانه صحافیان رونه تاجران رونه په جمع باندې زما را طرفه سلام قبول کړئ. زما پښتنو څنګه چې تاسو ته معلومه ده په دې ملک چې کم حالات روان دي او د عمل د کم طرف د تباهۍ سره مخامخ کیږي سات د ساته نو دا نن پټه خبره پاتې نه ده. خو زما پښتنو زه به دا بیا هم په افسوس سره ووایم چې الله پاک هم د هغې پورې د یو قوم تقدیر نه بدلی د کومې پورې چې هغې په خپله د هغې سوچ نه کړی. خو زما په خیال نن هم ډېر داسې بې غیرته او بې خوند او بې رنګه خلک هغه شته چې هغه وایي دا د یهودیانو ایجنټ چې څه کوي دا ټیک کوي. دا خو د مخکینی حکومتونو نه دا قرضې پاتې دي. نو یا خدای هم تباه و برباد کا د دې له نور هم ذلیل او خوار شي خدای هم تباه کا. موږ له خو د هغې وخت چې تاسو وایئ چې غلو هغه غله موږ له ډېر کړو. موږ به څه وکړو په داسې حاجیانو باندې چې زموږ بچي نن د لوږې مري، زموږ زنانه نن چې دی پریشانه دي، زموږ مشران پریشانه دي، زموږ ټول قوم پریشانۍ سره مخ دی. نو موږ به د داسې حاجیانو په حکومت باندې لعنت وایو. الله دې ذلیل او خوار کړي. دا د یهودیانو ایجنټ، دا د کافرانو مردارانو ایجنټ، کوم چې د کافرانو هغه ایجنډا په دې قوم باندې مسلط کوي. نو زما په خیال نن هم وخت شته د دې خپل را روان نسل لپاره سوچ وکړئ. نن چې کم پټرول په 62 روپیا باندې وو هغه نن په 140 روپیا باندې وو او بعضې بې غیرته وایي که په 200 باندې هم شي موږ بیالو. خدای هم ذلیل او تباه که مردار شي. نن د دې قوم سره چې تاسو کومې ټوکې وکړې، نن د ځنګل قانون دی څومره غله چې دي هغه په دې پی ټي آی کې راغونډ شوي دي. نو زما پښتنو زه وخت ډېر نه علم د مانځه ټیم دی، نور هم مشران ناست دي، خو صرف دومره به درته ووایم چې راپاڅې اوس هم د سره وخت شته ګنې بیا به ډېر وخت تېري. الله پاک هم عزتمند ساته. کریم فهم آباد ډېر ګران عزتمند زمونږ مشران چې کوم شاته په سټیج ناست دي او ما ته مخامخ د چارسدې ډېر غیرتمندو رونو مشرانو کشرانو بچو ټول په جمع په خیر رالی. نن انشاءالله حالات ښه کېدو اړخ ته یو مزل شروع کېږي لګیا دی. دې ملک کې زمونږ د پارټۍ مشران او ټول د پی ډي ایم اپوزیشن ټولو پارټو دا خواست کړی دی وختاً فوقتاً چې دلته کومې ادارې دي مضبوطې ادارې دي دوی دي خدای قرآن ته وګوري او دوی دې لږ د سیاسي پارټو نه یو اړخته شي، دوی د ځان انډیپنډنټ کړي. دا سیاست د سیاستدانانو ته پرېږدي نو انشاءالله سیاست به هم ټیک شي، سیاستدانان به هم ټیک شي، ملک نظام به هم ټیک شي. تر څو پورې چې هایبریډ ریجیمز دوی په موږ باندې مسلط کوي نو مغه هایبریډ ریجیم چې کوم دی دغه د په ادارو باندې مغوی راتو شو. تاسو نو قتل چې عمران خان په ادارې کې دومره لوی خلفشار پیدا کړ چې په پاکستان جوړ دی نو په دې فوجي ادارو کې چا دومره مداخلت نو کړی چې کوم نن عمران خان کړی دی. زما رونو زه د ادارو ته همدا وایم چې تاسو مصنوعي لیډران را پیدا کوئ او په دې قوم مسلط کوئ نو دغه انجام به مهرباني وکړئ شاته شئ او دا نیچرل پروسس ته دا سیاست پرېږدئ د دې ملک. انشاءالله دا د ادارو به هم پکې عزتي، د عوام زندگی چې کوم ده دا به هم په اسانه تېرېږي او دا کومه مهنګایي چې نن پیدا شوې ده نو یو جید سیاستدان چې کوم دی هغه د دې حل را پیدا کولی شي. خو دا چې کوم هایبریډ ریجیمز راځي نه د دوی د عوام سره تعلق شته، نه د دوی د عوام نه روچت شوي دي، دا بره نازل کړي شوي دي، په پیراشوټ راغلي دي او د دوی انجام به ډېر خراب وي. نو انشاءالله دا نن چې دا خلک دا ټولې پارټۍ رووتې ښکاري داسې انشاءالله چې مقدر کې زمونږ انشاءالله کامیابي ده او زر کامیابی ته انشاءالله مونږ روان یو که خیري. ډېره مهرباني، خوشحاله شئ.